ته بچی چې مې کله غوښه وغواړي او ډېر مې تنګ شي نو د پېښور کې ماته یو ځای راښودو ویل دې ته راشو دلته کلاو چرګان میلاویږي کیلوګانو باندې وایي د 100 روپو هغه د کلاو چرګ غوښه راواخلم راوړم هلته بچو ته په اوبو کې پخه کړو په هغې باندې څه دوکه رادوکه کړو د یو عیسایي مناظر انټرویو کته د عیسایي مناظر دا د ډېر لوی سطحې مناظرو د دي د ډېر لوی سطحې مناظرو دنه صحابي تپوس کې ته وایې څه مسلمان کړی دی ورته ډېره اوږده کیسه کوي خو زه هغه تفصیل نه کوم صرف هغه یوه خبره راغله دی ورته وایي د قرآن یو آیات مسلمان کړ ورته کوم آیات مسلمان کړي هغه عیسایي مناظر ورته شروع شو ویل په یو کلي کې یو زمیندار کاکا او سپین ږیری دا د ټول علاقې مشر و ما غوښته چې زه دا سړی عیسایي کم ټول علاقه به عیسایان شي ویل هغه زمیندار کاکا ډېر کلک سړی و زما ورسره ډېر اوږد بحث وشولو ویل هغه کاکا چې و په دلایلو نه پوهېدلو ما لالچ ورکول لالچ ته هم نه و تیار هر قسمه لالچونه مې ورکړل خو سړی نه تیارېدو ویل اخر کې هغه کاکا ما ته وایي سپین ږیری زمیندار ما ته وایي ته ما عیسایي کول غواړې ما ورته ویل او ما ته وایي ولې ما ورته ویل ځکه چې اسلام غلط دین دی نعوذ بالله ویل ما ته وایي کښېنه کور ته هغه کاکا لاړو اودس یې وکړو ځکه قرآن بغیر اودس نشي راغستی لا یمسه الا المطهرون ویل به د قرآن نسخه راوړله ما ته په میز باندې کېښودله ما ته وایي که ته ما د اسلام نړول غواړې دا قرآن د اسلام د حقانیت دلیل دی دا د محمد رسول الله د صداقت دلیل دی ما ته وایي که ته ما د اسلام نړول غواړې بیا دې قرآن کې ما ته یو غلطي وښیه توجه شته دی که نه خبره ډېره ساده ده او خبره ډېره جوهره ده ګوره قسم دی ته یو سپین ږیري کاکا نه دی پوره یورپ یې لړزولی په دې یو خبره زه مخکې وایم درته پوره یورپ یې لړزولی دی په دې خبره دی وایي ما ورسره ټایم مقرر کړو ټیک دی زه به دې ټایم ته راځم قرآن کې به غلطي ښیم ته به توبه وباسي ټیک ده ویل زه روان شوم ویل زړه کې مې وی چې سودا خو ډېره اسانه وشوله راته نه وه پته سودا ډېره ګرانه وشوه دا هغه قرآن دی اوس به د دې سره زما د دماغو زما د غوږونو د سترګو د زړه تعلق راځي او د دې قرآن سره چې د چا تعلق راغی قسم دی دا ډېر جاذبه کتاب دی دا به انسان ځان ته راکاږي جناتو دا واورېدو د هغوی د سترګو نه اوښکو دارې وهلې هغې ایمان راوړو ته مجبوره کړله عمر فاروق غونته کې سختو خلکو د عربو غونته کې سختو خلکو چې دا قرآن واورېدو هغوی ټینګ نه شولو قرآن ځان ته راښکې ایمان راوړو ته مجبوره کړله امام شریعت سید عطاالله شاه بخاري جیل کې دی انګریزانو ورته سزا ورولې ده شاجي د شپې میچنه تاوهي د قرآن تلاوت هم کوي نږدې ورسره د یو غیر مسلمه افسر دفتر دی اگر قرآن آواز اوري اگر اوزي امام شریعت ته وایي شاجی بس کیجیے شاجی بس کیجیے شاجی بس کیجیے اگر 2 آیاتیں اور پڑھ لی تو سینہ پھٹ جائے گا دل پھٹ جائے گا بس کے 2 آیاتونه دی نور ویل سینما مټه کوچاو دي قسم دې دا چې غرونو موریدل د خپل ځای نه ټیک شوی دی وی زراغلم ما د یورپ راهب خانې ملاو کړې خپل مولیان مناظرین ویل هغوی ته مې وویله چې ما ته قرآن کې غلطي په کار ده ویل هغوی 3 ورځې ټایم واغستو 3 ورځې بس به زه تاسو ته غلطي در وښیم یورپ مې ملاو کړو 3 دن ټایم یې واغستو 3 ورځې بس به تا ته مونږ غلطي در وښیو ویل مړه 3 ورځې انتظار هم تېر شو ما رابطه وکړه هغوی غلطي ما ته راونه ښوده ویل زه بازار ته لاړم ما قرآن راوړو ترجمې والا ویل په دې نیت مې شروع کړو چې ما ته قرآن کې غلطي میلاو شي مطالعه مې شروع کړه 30 سپارې مې مطالعه کړلې ما ته قرآن کې غلطي میلاو نه شوله ویل بچو ته مې وویله به سباله د جمعې ورځ ده چې تاسو الله ته متوجه شئ چې الله ما سره امداد وکړي قرآن کې غلطي میلاو شي ویل بیا مې شروع کړو ویل د دې اولې سپارې دې آیات ته راورسېدم ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډېر د اهل کتابونو ما ته الله وایي مسلمانانو دا یهود او نصارا غواړي لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو د ایمان نه پس واپس کافر کې مرتدم کی حسدا من عند انفسهم الله ولی کوي دی ودسي حق نه پیژني نه حق پیژني خو ځونه د کینې نه ډک دي من بعد ما تبین لهم الحق رستر دینه چې حق ورته د روخانه نور غونته کې سرګن شوی ښکاره شوی دی صرف په ضد باندې ولاړ دي دی وایي توجه غواړم ویل دی آیات زره ونیو
زمونږ خو عقیده دا وه چې قرآن نبی علیه السلام 1400 سال مخکې د ځان نه جوړ کړی دا د الله کتاب نه دی خو دلته د آیات سل په سل په ما پیټ شو تاسو ګورئ یورپ چې ټول عمر د قرآن دشمني کوي کله قرآن سوځوي کله لیټرینو کې بیایي نن هغه یورپ 3 ورځې ټایم یې واغوستو غلطي ورښوده نه غلطي ورښوده د ټول قرآن وکړو غلطي ورته میلاو شوه وایي که نه میلاو شوه اوس د دې نه پس دی وایي ما ته 2 لارې وي یا اسلام قبلولو یا زه د اختیارولو بله لار نه ویل ما ته خپل زړه وایي چې که دا قرآن نبي علیه السلام د ځان نه جوړ کړی بیا ته چا ورښودې 1400 کاله مخکې هغه ته څنګه پته ولګېده چې یو سړی به راځي کمره کې به کیني دا کار به کوي علم غیب خو د الله خاصه ده غیر الله دپاره ثابتول شرک دی ویل ما ته خپل زړه بار بار وایي ته چا ورښودې چې 1400 کاله بعد به یو سړی راځي کمره کې به کیني دا کار به کوي ویل مړه بار بار ویل بیبي ته مې اواز کړو ما ورته بیبي ټوله قصه مې ورته وکړه ما ورته څه کوو ما ته ښځه وایي بیبي وایي که ته هر څه کې زه خو مسلمانېږم ویل ما ورته لږ صبر وکړه ویل بیبي مې له ځان سره کړله لاهور کې نږدې یو مدرسې ته راغلو یو مولانا صاحب ته ورغلو ما ورته ټوله قصه تېره کړله ما ورته مولانا صاحب ما تر اسلام حقانیت ما تر قرآن صداقت ما تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت او صداقت ښکاره شوی دی مونږ ته کلمه ووایه چې مسلمانان شو سبحان الله محترمو په مخ د ځمکه باندې صرف دا یو کتاب دی په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی او محترمو د دې کتاب د دې دین حفاظت د مدرسو کې کیږي دا علماء کوي یقین وکړئ دا مدرسې د اسلام د حفاظت مرکزونه دي په کومه معاشره کې چې دینی مدرسې آبادي وي هلته اسلام په خپل اصلي شکل کې لیکن کومه معاشره کې چې دینی مدرسې علما ختم شي دلته اسلام په خپل اصلي شکل کې نشي پاتې کېدی تاسو پر بغداد نامه اورېدلې وي دا مسلمانانو علمي ښار و مسلمانانو په دې فخر کوو لیکن په بغداد یو انقلاب تیر شو د بغداد نه مدرسې واغستې نن هغه بغداد ته تاسو لاړ شئ قسم دی هغه بغداد والا مسلمانان دي خو اسلام نه پېژني ما ته یو عالم قصه کوله 3 کاله 2-3 کاله مخکې د پاکستان تاسو ډېر ثوابی دی ویل زه لاړم هلته ویل دغه علاقې د شیخ الحدیث سره مې ملاقات وکړه چا سره شیخ ادریس صاحب دامت برکات هم لیدلی دی لیدلی هم دی دا شیخ الحدیث دی ویل زما د هغه ځای د شیخ الحدیث سره ملاقات و شیخ الحدیث صاحب ګیره خرولې وه برید خرولې و انګریزي اخته و پین شرټ ټایي اچولې وه دا شیخ الحدیث ویل لور یې راغله پیغله لور د دې ځایونو پورې کپړې جانګې کپړې اغوستې دي هغه کپړې قسم دی پته نه لګېږي چې دا مسلمانان دي شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتو هم لیکي خپله سفرنامه کې ویل زه چې لاړم بغداد ته د بغداد دیني مدرسې مې وکتې ویل دا پته نه لګېده چې دا خلک مسلمانان دي که نه دي د اسلام څه اثار په مدرسو کې هم نه ویل چا نه مې تپوس وکړو چې دلته څه پخوانی طرز کې مدرسه نشته و یو ښار یې راوښود دلته لاړ شه ویل ته چې لاړم یو سپین ږیری مولا پکې و هغې کې څه اثار و سپینه ږیری وه ویل ما ورسره تعارف وکړو ویل چې راتلم اخر کې ډېر زیات وچړل ما ته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایا او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و مونږ بغداد والا ناقدري وکړله الله رانه واغستو نن په سرو سترګو جاړو خو هېڅ په لاس نه راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو دغه نعمت و ستاسو ته درکړی خبردار ناقدري ونه کوي ورنه الله به ستاسو نه مو اخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شانتې په سرو سترګو جاړې خو هېڅ به په لاس نه درسي قدر به کوو انشاءالله کوو به محترمو د دې قدر دا دی چې مونږ دې ته خپل بچي راولېږو څه وکړو وایي چې خپل بچي ورته راولېږو دا بچي عالمان جوړ کړي قاریان حافظان جوړو به انشاءالله جوړو به دویم نمبر د دې علماو سره مرسته وکړي تعاون وکړي علما یوازې مه پرېږدئ د اهل حق علما هسې زه تاسو ته وایم د مهنګایي دې دور کې اچھا چې 80,000 تنخوا د ورته ګزاره دي کېږي وایي نه هسې تپوس دې کړی دی ستا د قاري صاحب چې ستا بچو ته قرآن ورښي دین ورښي ستا د امام صاحب د
د هغې 8000 روپۍ تنخواه ده. ورته وایي ستا څنګه ګزاره کېږي؟ زما خو په 60,000 کې نه کېږي. مونږ خلک دې سوچ کې یو ملا ضروریات نه لري، قاري صاحب حافظ صاحب ضروریات نه لري، قسم دی د تا نه ډېر لري، خو هغه خپل ضروریات تباو کړي دي. په بچو پکړو پاکې تېروي، جمع راغی دا هم زه غواړي چې خپل ښځه بچو ته ښې ښې کپړې والي، پیزارونه والي، سامانونه والي، اوس نه کېږي، هغه تباو کړي دي. دا پکړو پاکې په بچو تېروي. دا چې بیمار شي ته ورنه تپوس وکړه ورته ته څه کوې؟ زه خو چې هسپتال ته ولاړ شم 10,000 20,000 زما په یو ځای لګېږي، ته څه کوې مولي صاحب؟ تېرو ورځو کې یو مولي صاحب راسره ناست و، دا خبرې د کولو نه بعضې سړی مجبورن کوي. ما ته یې ویل کومه میاشت چې زما 10,000 روپۍ تنخواه برابر شي، ویل په دې کې زما ګزاره کېږي، زه دا وکړم دا وکړم دا وکړم. ما ته وایي بچي چې مې کله غوښه وغواړي او ډېر مې تنګ کي، نو د پېښور کې ما ته یو ځای راښودو، ویل دې ته راشو دلته کلاو چرګان میلاوېږي کیلوګانو باندې، وایي د 100 روپو هغه د کلاو چرګ غوښه راواخلم راوړم هلته بچو ته په اوبو کې پخه کړو، په هغې باندې څه دوکه رادوکه کړو. ولې الله به تپوس نه کوي زما ستا نه د دې؟ قسم دی کوي به ګورئ ستا بچی چې ښه په سور کې وده شي او ستا په ګاونډ کې یو عالم بچی په دغسې حالت کې وي، د هغه بچی په دې حالت کې وي، یا د بل چا د کور نه زیاتي شي دغه کور ته لاړ شي، ستا ضمیر دا څنګه برداشت کړي؟ دا خو د پیغمبر وارث دی، دا خو مزدور نه دی، نوکر نه دی، دا خو ستا بچو ته قرآن ورښیي، دا خو تا ته دین درښیي، ستا د دین حفاظت کوي. محترمو د دې څیز احساس وکړئ، الله به یې کوي. ګورئ تپوس هغې کې تېروي په خپلو بچو، هغه خپل کار دی، خو ما ته په دې مکلف یو، الله به یې کوي رانه تپوس ته قیامت په ورځ. د دې وجې نه په خپل کاروبارونو کې، په خپلو دیاړو کې، په خپلو زمیندارو کې، په خپلو تنخواګانو کې دا علما دا قاریان دا حافظان شریک کوي، ځان سره شریک کوو دی انشاءالله. تاسو شریک کوئ، الله به درته پکې ډېر خیرونه برکتونه واچوي انشاءالله. او دا داسې ده دا د پیغمبر وارث تا شریک کړو، دا د الله رب الجلاله هغه بنده چې هغه د دین محافظ دی پر مخ د ځمکه، الله ډېر غیرتي ذات دی، ته غیرت وکړه د تا نه زیات غیرتي به الله دی. دا به شریک کوو که نه انشاءالله؟ ما سره د چا واده ده، عامه خبره نه، واده د چا په دې خبره در سره لاس اوچت کړي، دواړه لاسونه، دا دواړه لاسونه در سره اوچت دا واده ده انشاءالله، واده ده. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.